د محسوس کورس لخوا د خیبر ایجنسۍ مشرانو ترمنځ د نشانه‌بازي او سکیټ شوټینګ مقابلو تابع شوې وه چې پکې د خیبر ایجنسۍ صحافیانو ټیم به شمول 3 واړو تحصیلونو په سطحه یو ټیم شامل وو. نشانه‌بازي کې باړې تحصیل اول پوزیشن، لنډی کوتل دویم او جمرود دریم پوزیشن ترلاسه کړو. همدغه شان سکیټ شوټینګ کې جمرود اول پوزیشن، لنډی کوتل دویم او باړې دریم پوزیشن واخیستو. مشرانو د محسوس کور د دې ګام ډیره ستاینه وکړه. دوی ویل چې د ملک سالمیت او د بقا او دفاع لپاره څه قسمه قربانو ورکول نه به ډډه ونه کړي او دوی به د سکیورټي فورسز سره هر قسمه همکاري ساتي. دوی ویل چې هر کله ان شاء الله د حکومت سره به زموږ د ټوپک نه د حکومت لپاره دی، حکومت سره د موږ وګپو جنگیدلی مخکې اوس هم بیا به دغه نه پاس به سره ان شاء الله وګپو په هر محاذ کې ولاړ او ټوپک مخپړی و د سره به ولاړ په هر محاذ کې. او مو همیشه د وطن د پوره قرباني کړی او تر پاس به مو قرباني کوو او په داسې پروګرامو باندې مې ډیر خوشحال یم چې دا کیږي چې هر چله د پته ولګي چې پښتانه یو دي او مطلب دا چې وطن د قرباني ولري او د شرګردي ولنري وطن د حفاظت لپاره یو بچای به کار کوي او ځان به ختمي او وطن به چاله نه ورکوي. په دې موقع مهماني خصوصي IGFC محمد وسیم اشرف نه علاوه سیکټر کمانډر بریګیډیر ارشد پی خیبر خالد محمود APA او د خیبر ایجنسۍ مشران په ګڼ شمېر کې موجود وو. په دې موقع پی خیبر خالد محمود ویل دا یو ډیره هیلدي اکټیویټي ده، یو ډیره ښه فیسیلیټي ده. د سره بجې د فورسز او د عام عوامو د خلکو ترمنځ هغه فاصلې هم کمیږي، هغې به یو بل سره کیني او بل دا یو ډیره هیلدي اکټیویټي ده. د دې دستوري مشر مېلمه IGFC محمد وسیم اشرف وو. دوی په خپله وینا کې وویل چې موږ به د خیبر ایجنسۍ ولس سره د فاتح ولس ته هر قسمه تفریح ورکوو او نن پروګرام د دې خبرې ژوندی ثبوت دی. دستوري ته IGFC وویل چې د خیبر ایجنسۍ تعلیم یافته ځوانانو ته به په تعلیم کې 13